بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد، ندای ایمان سیریز کې خوش آمدید. نننۍ موضوع هغه زمونږه شکر په باره کې ده. د الله پاک په بشمار نعمتونو باندې شکر گزار کېدل د یو مسلمان په زندګۍ کې یو لازمي جز ده. شکر د الله پاک سره تعلق مضبوطوي او د انسان په زندګۍ کې سکون او د سکونت باعث جوړیږي. کله چې هم موږ د الله پر راکړې شوی نعمتونو باندې شکر ادا کوو، نو الله پاک په مزید نعمتونه زمونږ د پاره هغه میسر کوي. شکر مطلب دی د الله نعمتونو اقرار کول او په هغه باندې د زړه د گهرای نه شکر ادا کول. دا صرف د ژبې نه ویل نو، بلکې د عمل سره هم دا ثابتول چې مونږه د الله په نعمتونو باندې شکر ادا کوو او د هغې قدر کوو، او دا د الله د نعمتونو د الله د رضا دپاره هغه استعمالو. شکر د انسان په زړه کې د الله سره محبت زیاتوي. قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم، که چېرته تاسو زما شکر ادا کړئ نو زه به خامخا دا نعمتونه ستاسو لپاره نور هم زیات کړم. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک مفهوم صدارنګ دی چې کم سړی د الله په نعمتونو باندې شکر ادا کوي، الله پاک په هغه په زندګۍ کې نور هم نعمتونه هغه راولي. په شکر سره د الله رضا هغه حاصلېږي چې د الله رضا د هر مسلمان اولنی کوشش دی. د شکر ادا کولو سره د الله په نعمتونو کې الله پاک نور مزید نعمتونه ورکوي او مزید نعمتونه، نور نعمتونه، ډیر نعمتونه دا د انسان زندگی آسانوي. په شکر کولو سره، شکر ادا کولو سره د انسان په زړه کې سکون او اطمینان راځي، او په شکر ادا کولو سره د انسان دنیا او آخرت په دواړو کې د کامیابی ملاويږي، او په شکر ادا کولو سره انسان الله ته نږدې کیږي. شکر دا بیا په درې قسمه دی. شکر زبانی چې د الله د احساناتو تذکره هغه ته ذکر په ژبې سره وکړي، او شکر عملی چې د الله تعالی د نعمتونو هغه ته په درست طریقې سره هغه استعمال کړي، او شکر قلبی چې د زړه د الله پاک شکر ادا کړي او د هغه لپاره خپل ژوندۍ د الله د رضا لپاره هغه تیرې. هر سهار او ماښام د الله شکر ادا کول چې الله پاک موږ له ژوندۍ او صحت دارا کړی دي. په زندګۍ کې مشکلات او د ازمایښتونو باوجود بیا هم د الله پاک شکر ادا کول چې الله پاک هغه زموږ ناراضي دی، هغه د دې ازمایښتونو په ذریعه مونږ ته د حاصلولو د پیژندلو هغه مقرره کړه چې د دې ازمایښتونو نه مونږ سبق واخلو او مونږ څه وپیژنو، او خپل مال او دولت د الله په لار کې هغه خرج کولو باندې شکر ادا کول.
او که چېرته یو انسان هغه شکر نه ادا کوي نو الله پاک دغه نه خپل نعمتونه واپس اخلي او د رزلا د سکون او د سکونت نه د خالی کیږي او په شکر سره انسان ته د الله پاک مزید قربت او نږدېوالی هغه ملاویږي نو الله پاک دې موږ له په خپلو نعمتونو باندې د شکر ادا کولو توفیق او طاقت را نصیب کړي